یاره دا بالکل اطلاع ملاو شو. ما عمرزی اس ایچ او ته یو دمکه شوې ده، هغه دمکې ځای ته ورسېدو او دا سپاټ ده. او دې سپاټ باندې هغې موټرسایکل والا کوم پارټس دي او هغه باډي پارټس هغه هم ملاو شو. اوس هغه یو کس و موټرسایکل باندې، او بیا هغې والا لکه هغې جیب نه مو ته پیسې هم ملاو شو، شناختي کارډ هم ملاو شو که نه. और इन्वेस्टिगेशन लिया उस गोइंग ऑन द इंटेलिजेंस वाला और जो कुम वाला अस्करी इदारे दिया हो वाला टीम्स रगली दी जदी कुम बारूद वाला केमिकल एग्जामिनेशन दा जदा कुम किस्म वो कुम हवाले सरो अगी वाला लेबोरेटरी रिपोर्ट जो रजी बिया फर्दर वो सब विल बुश सरदार دوه مرګي بریدو هدف یې څه و؟ اوسه پورې دغسې کوم معلومات راغلي ځکه چې ویل کېږي چې دلته کوم سیاسي ګوندونه وو د هغې تاریخونه وو څه وو پولیس یې هدف وو تاسو ته اوس ابتدایي معلومات څه وي؟ جی مو سره سیس کنکریټ انفارمیشن نشته ده چې زه تاسو وایم جی خو لکه څه هم کیدای شي د څوک ده څوک نه ده دا به فردر چې کوم مو ولا سی ټي ډي ده مو ولا کوم انټیلیجنس ادارې دي هغه به دوی ولا فردر پروب کوي اور پلس چې کوم پولیس ولا خپل انویسټیګیشن ده अब مو دوی سره جوائنټلی کیری آن کوو لګیا اور چې کوم مو نظر کې فیکټس دي خبرې دي مو مخامخ وکړو اور بیا به فردر جوائنټلی به مخکې ځو. سر مخکې نو سر هغه اطلاع نه وه تاسو ته چې دا داسې په چرته کې داسې ترهګرۍ برید کېدونکی دی یا دا خودکش وو که نه وو؟ ګوره جی لکه اوس دې ټایم دا وین قبل از وقت چې دا سوسایډر هو یا نه هو لیکن یو کس هو اور موټرسایکل باندې وو اور ای سره آئی ډي کارډ اور پیسې هم وو او دا فیکټس دي او دینه پس دا اوس وین دي کې وہ لګ ټایم به لګي دا چرته لاړو لګ به مو کیمرو مدد بخلو اور فردر چې کوم جیو فینسینګ به کوو هغې مطابق به مو ته به ډیټیلز کلیر کېږي. څومره پورې بارود دی کې استعمال شوی دی کس عمر څومره موجود دی؟ بارود والا خو اوس دې ټایم وین زه نشم ایگزیکټلی نشم ویلی لیکن आवाज نه داسې لاګي او دمکې نه زیات ډېر لاګي داسې اندازه ده. خیبر پښتونخوا کې په پولیسو باندې سکیورټي فورسز باندې بریدونه زیات شوي دي څه فکر کوئ چې د هغې یو کړی ده او دویم دا چې چارسده کې څه خصوصي ګامونه پورته کړل شوي ځکه چې وړاندې هم دلته پولیس په نښه شوي جی اگر تاسو وګورئ تو پورا کے پی کے کې اور بالخصوص چې کوم کے پی کے ساؤتھ ده هلته خو ډېر زیات ده شی ټیرریزم اور پولیس باندې اٹیکس دي پرون بلکې رادر یو اے ایس آئی مولا شهید شوی د مردان کې اور مردان کې هم دا ډېر زیات اٹیکس شوي دي او مو تھرولی دا پروب کوو لګیا دی دا کړیانې چېرته ملویږي اور چېرته بوځي اور هغې حوالې سره مو به خپل انویسټیګیشن به فردر راوند کیری کوو. ګرانو کتونکو دغه ډي پي او 400 مسعود احمد منګش صاحب چې په سپاټ موجود دی او هغه خپلې خبرې اترې وکړې چې قبل از وخت موږ څه نشو ویلي خو موږ ته ډېر کافي شواهد چې کوم دی هغه میلو شوي دي او کوم ادارې چې کوم دي نو تفتیش روان دی په دې باندې خبرې اترې کېږي د دې نه انکار نشته چې زموږ پولیس مونه چې کوم دی نو دې وخت کې په دغه ټارګټ کې دي خو ډېر په بهادرۍ سره د دغه ځانمرګي بریدونو او دغه شانتې خلکو مقابله کوي او په زرګو چې کوم دی نو د پولیس ځوانان هغه زموږ شهیدان ورکړل. خو ډي پي او 400 مسعود احمد منګش صاحب چې په دغه موقع باندې موجود دی او بیا اس ایچ او عمرزی چې کوم دی یا تنګي سرکل پولیس چې کوم دی هغه ډېر په موقع را رسېدلو او همدغه وجه وه چې د پولیسو بهترینه حکمت عملۍ په وجه باندې دغه برید کوونکي نه دی کامیاب شوي ګینې دی به خپل ټارګټ ته خو هغه ته د 400 د سکیورټي پته لګېدله ځای په ځای ناکهبندۍ دي پولیس چې کوم دی نو دې وخت کې ډېر کافي چې کوم د هغې خلکو ناسورو خلکو په خلاف چې کوم اپریشن روانې دي او ډي پي او 400 مسعود احمد منګش صاحب یو شمېر رفاهیارې چې کوم دی په هغې کې وکړلې دغه شانتې ترهګر چې کوم دی خو شب قدر دی خو تنګي سرکل دی نو داسې ډېر ونیولي شو دا د هغوی هغه معلومات دي چې د مخکې نه هغوی انفام و د دغه انفام کېدو په وجه باندې یو لوی ټارګټ نه چې کوم دی نو زمونږ دغه 400 د لوی تباهۍ نه چې کومه ده هغه ډي پي او 400 او د هغه ټیم چې کوم دی د هغه په بهتره حکمت عملۍ باندې هغه بچ شوې ده. مزید څه معلومات راځي څه کېږي ځکه چې پولیس ته شواهد میلو شوي دي انشاءالله هغه به مونږ د تاسو سره شریکوو.